د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ یو حدیث دی هغه چې موږ یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست د خوراک انتظار کې چې دې دوران کې یوه ماشومه تیزه راغله او داسې معلومې ده چې ډېره زیاته لوږه ورته لګېدلې ډېره وژنه نو هغه تیزۍ د وجې نه خوراک ته راختی لاس واچو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لاس نه داسې ټینګه ونیوله پرې نه شو بیا چې لږ ساعت تېرېدو بیا یو بل دیهاتي راغلو هغه داسې معلومېدو چې ډېر زیات ورسېدی نو هغه خوراک ته راته روان شو او چې خوراک نه کابو وکړي هغه نبي علیه الصلوۃ والسلام منع کړلو مرسته بیا هغې نه بعد ارشاد وفرمایلو چې ان الشیطان یستحل له الطعام دا شیطان چې و دې خپل ځان دپاره دا خوراک حلالول غوښتو اول د دې ماشومې په صورت کې راغلو او خوراک باندې شروع کوله بغیر د بسم الله نه او بیا هغې نه بعد دغه دیهاتي په صورت کې راغلو او چې د خوراک بغیر د الله نه مینه شروع شي او بیا دا یې وفرمایل چې ما دې قسم مې په هغه ذات باندې چې د چا په قبضه قدرت کې زما سا ده چې د هغې شیطان لاس د دې ماشومې لاس سره زما په لاس کې دی دا نبي رسول خپله وفرمایل ما د هغې شیطان لاس هم سره د ماشومې لاس سره زما په لاس کې دی چې دا ما منع کړلو هغې دا کوشش کولو چې دا خوراک د بغیر نه بسم الله نه شروع شي خو ما منع کړلو او بیا دا یې وفرمایلو کله چې کوم ځای کې یو سړی خپل کور ته ننوځي او هغه د بغیر د بسم الله نه ننوځي بغیر د الله نه مینه ننوځي کور ته نو شیطان خپلو ملګرو ته اعلان وکړي چې راشئ په دې کور کې د شپې تېرولو گنجایش موجود دی دلته به شپه تېروو او چې کله یو انسان خوراک د بغیر د الله نه مینه شروع کړي نو بیا شیطان خپلو ملګرو ته اواز وکړي اعلان وکړي چې هلکه راشئ دلته کې زموږ ستاسو د خوراک انتظام شوی دی ټیک دی نو که بغیر بسم الله نه ننوځئ کور ته نو هلته نقصان دی شیطان به در سره ننوځي او که بغیر د الله نه مینه دی خوراک باندې شروع وکړله نو بیا دلته کې شیطان در سره مسلسل خوراکي شروع شي هغه تا ونه کوم برکت دی هغه ختم شي همدغې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو کله چې تاسو کور ته ننوځئ نو دعا یایئ د کور ته ننوتلو کومه مسنون دعا ده دا یایئ اللهم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توکلنا دا دعا یایئ د دې دعا یلو سره کور ته ننوځئ چې دې دعا کې سوال د الله نه اللهم انی اسألک یا الله زه خو تا نه سوال کوم خیر المولج و خیر المخرج چې ما په خیر سره مې کور ته ننکې داخل کې او خیر سره مې د کور نه وباسي ټیک دی که نه بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توکلنا یا الله ستا په نامې سره زموږ دپاره داخلېدل دي او موږ توکل کوو په تا باندې دی زموږ ربي نو دا دعا یې چې دې سره د کور ته ننوځې الله نه سوال دا کوي چې الله په خیر مننه کړي مطلب دا دی چې که چېرته ته کور ته ننوځې او کور کې پریشاني وه هغه ته څوک بیمار و هلته څه تکلیف و نو دا خو په خیر ننوتل نه شو اوس ننوتلو سره به بیا راوځې بیا به یا به ډاکټر ته ځې یا به هسپتال ته ځې یا بل ته ځې پسې دا په خیر نه دي دغه شان ته کور نه ووتې پته نه لګي چې اوس په کور کې بار کې څه کېږي نو تاسو د دعا یایئ دې سره به برکت وي چې په خیر مو یاله ننکړي مطلب چې زه کور ته ننوځم چې عافیت وي څه پریشاني نه وي څه تکلیف نه وي دا دعا یایئ داسې وتلو ټیم کې دا دعا چې تاسو یایئ نو دا دې کې دواړه دعاګانې دي وتلو ټیم له خپله دعا ده خو د ننوتلو دعا سره دا نه یاله په خیر مو وباسي په خیر مو راولي دا دعا دا د ترجمې مفهوم دی ګورئ د دې وجې نه علما فرمایي چې دعا یاده کړئ وړه باندې دعا ده برکت زیات دی کنه سړی کور ته ننوځي شیطان وسوسې نه خو بچ شي شیطان تا کور ته بس نشي ننوتلی ځکه تا الله نه ما واخیستله اوس چې تا نشي ننوتلی خو هغې د وسوسو نه هغې د هغه شیطانت نه ته بچ شي او که نه وي نو بیا به شیطان تا په کور کې شپه تېروي او
بیا چې څه وسوسې څه یو بل سره جنګ وره کار هم دا دی چې تاسو د دین نه لرې کې او ستاسو په منځ کې خپله کې خفګان راولي نو بیا خلک په منځ کې دا جنګ جدال چې راځي دا همدغې وجې نه راځي چې هغې د سنتو باندې عمل نه وي کړی او سړي نه دا دعا کله کله هېرېږي دې وجې علما فرمایي تاسو خپل کور په دروازې باندې دا دعا ولیکئ خپل کور په دروازې باندې ولیکئ چې ولیکئ نو چې راځي تا به نظیر په پروځي بس ننوتلو ټایم کې به دعا وایي خیر سره به ننوځي نو دا د کور د ننوتلو دپاره د الله نوم اخیستل ضروري دي دغه شانته خوراک کولو دپاره د الله نوم اخیستل دا ضروري دي او اوس ګورئ چې موږ خوراک کوو نو دې سره خوراک کولو سره زموږ بسم الله سره شیطان حصه ختمه شي عادي نه خوراک نشي کولی ستا په خوراک کې برکت به راشي ټیک دی که نه نو بسم الله سره شروع کولو کې شیطان هغه ته ګویا کې وشړل حدیث کې نبی رسول الله صحابي فرمایي چې موږ ناس رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو کاسو خوراک کولو خوراک ته پر چې کله کې نستو نو هغه بغیر د بسم الله نه خوراک شروع خوراک کولو تقریبا ټول خوراک وکړو یو هغه په اخري به پاتې و چې کله دا هغه په کوله ورته یا شو ما کو بسم الله نه دی نبی رسول الله تعلیم نه کړو هغه ته بسم الله ویل بسم الله اول او اخر نو هغه بسم الله یلو نه بعد شیطان چې څه خړلې و ټولې ګلټای کو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکه شو او به موږ ته ارشاد وکړو موږ په پښتنه بیا رسول ته وخت دی ویلي به دا ټول واقعیا ته بیان کړ چې دا مخامخ صحابي خوراک کول بغیر د الله تعالی نه و چې کله بسم الله وینا او هغه پر سر شیطان خوراک کولو بسم الله یې سره هغه سره ته ولټی کړی هغه کومه به برکتی چې راغلی و هغه زایل شو ختم شو برکت خپل ځای باندې نو دې سره انسان د خوراکي برکت راشي دا د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او بل ګوري بسم الله یې سره دا حقیقت کې دی باندې سره سوچ وکي چې دا خوراک چې ماته پروت دی کنه د زما د الله طرف نه عطا دی الله پاک خپل فضل سره راکړي دا زما خپل قوت بازو نه دی به سړی له باندې کدی باندې سوچ وکي حقیقت رسي نو دا به دې باندې دې نتیجې باندې ورسي چې دا یقینا چې الله تعالی ځکه چې دا خوراک چې د ستا خولې ته نن راسي د دې دلته رسېدلو راسي څومره قوتونه استعمال شوي دي دې خوراک په تیارولو کې به ګوره اول زمیندار به لګیا وي هغه به ځمکه نرمه کړې وي کوشش به یې کړې وي اوبه به یې کړې وي په ټایم بیا اړولې وي هغې نه بعد بیا دغه زمیندار لګیا دی هغې باندې دانه ورچولې دي بیا هغه دانې ته اوبه ویل کړي دي دا قوت یې صرف کړی دی بیا الله رب العالمین په خپل قدرت کامله سره هغه د ځمکې نه رایستلی دی هغه نریا باندې کوم پر د ځمکې نه حالانکې ځمکه سخت شی دی خو الله په خپل قدرت سره هغه پټاو کړي او دغه کوم پر ته بهر راوځي چې په خپله حقیقت کې دومره نازک وي که چېرته د یو وړ کې لاس ویړي نو هغه به مات شي ضیا به شي الله پاک یې حفاظت کوي ستر شي پانی په ولګي اخرو کې دانې ولګي بیا پخې شي دې باندې 5-6 مهینې تېرې شي 5-6 مهینې نه بعد څومره کسان لګیا وي چې دا غلاره غونډول شروع شي غونډولو نه بعد بیا ترشت کول دي ترشت کولو نه بعد بیا صفا کول دي کور ته راتلل دا قوتونه په ټول صرف شوي دي هغې نه بعد بیا چې کور ته راورسي بیا چکۍ ورته رسول دي الله وړه وکړي هغه ته هغه قوت په استعمال شي هغې قوت نه بعد بیا کور ته راشي بیا د زمنا قوت په استعمالي شي هغه وړه به لمدېږي هغه به پخېږي هغې نه بعد د ستا مخ ته خوراک تیار شي دا ټول پروسس چې وشو دا زما وستا واقعي بېله باندې زموږ قوت بازو دا کولی شي دا ټول کارونه انسان نشي کولی خو دا الله پاک پر یو نظام جوړ کړی ده زموږ استاد ته دا راکړي دا حال دا ته وګوره او زموږ یو منټ کې یو سیکنډ کې هغه په خولې ته واچوو لاندې تېره شي لږ باندې دې باندې که سړی سوچ و فکر وکړي نو انسان به د الله پاک شکر ادا کړي دې کې به یو دا فکر راشي که نه یقینا خوراک ورکول دا د الله کار خوراک انسان په خپل قوت بازو سره نشي ورکولی ځکه به چې رزاق څوک دی الله دی رزق ورکوونکی څوک دی الله دی همدغې وجې نه سلیمان علیه السلام ته الله رب العالمین بدشهي ورکړه بدشهي چې ورکړه نو سلیمان علیه السلام دا درخواست الله ته وکړه چې یا الله دومره لویه بدشهي دې راکړې دی په ټولې دنیا کې بدشهي راکړي په
په ټولو شیانو دې بس شیانو کړي ده، په انسانانو دې نه کړي، په جناتو دې نه کړي، په نورو مخلوقاتو دې نه کړي ده. ما دا درخواست دی چې ستا مخلوق ته دعوت الله رب العالمین ته فرمایي سلیمان ته ستا کار نه دی، دعوت کول قرآن پیر کول د ستا کار نه دی. پدې نه پدې خانو دې بیا دې یا خیر دې بس به یو میاشت دعوت کو کال نه کوم دې دام نشي کولای. اخر دې یو ریس کو وک یو ریس ته کې صاحب بس یو وخت اجازه ته ملاو دی، یو وخت پر اته د مخلوق ته دعوت وکړه تیاری وکړه، یو وخت پر هغه پورې څو مېشت تفسیرونه کې شپږ مېشت لري پر خوراک تیاری دي کو نه بخیری جنات هم لګي دي انسانان هم لګي دي پخېږي سمندر په غاړه باندې لګي چې خراب هم نشي هواګانو ته حکم دي تاسو به چلېږي کنه دا یو نظام دی چې ستر انتظامات وشو. کله طعام تیار شو دا یا لازم کو طعام تیار کو تقبل مخلوق ته اوس اجازه وکړه کوم طرف راشي الله دې چې د وګو طرف نه بشو دا ته نه ورکو کنه نو بونه مې ته واسطه ورشته لا شدید تا خوراک نه سليمان عليه السلام سره دعوت هغه کړی هغه چې راغلو خوراک دا دسترخوان باندې شروع شو چې زه الله نن دا تر استولې یم چې ما خوراک دلته دې ټیک دی دا طعام لګیدل دي شروع شو نغت طعام باندې شروع شو دسترخوان مکمل یو سایډ نه بل سایډ سره صفا کړو سليمان عليه السلام ته بیا راځي ما هو کار شوی نه دی خوراک نور پکار دی هغه ورته چې نو څه وخت دې ټول وکړو اوس نور وایي مې ودی چې نو ملما ته څه دا جواب نه ورکړي چې څه هو دی وکړو ملما په چې څه وایي په کوی کوي کنه الله پاک سره زمان روزانه چې دا چې کله ځا الله پیدا کړی روزانه د تا چې څومره خوراک ورو په دبر ماته دوټه مرګي دبر دوټه مرګي یو تاسو سره ځنی وارد ملما شو زما وجه خېټه باندې نیمه خېټه باندې خوراک راته ملاو شو نو سليمان عليه السلام کوی شو چې دا دی الله کار الله ته په سجده پریوت چې یا الله حقیقت کې رزاق دی رزق ورکون کوله رزق ورکون کې ته زما قوت دا نشي برداشت کولای چې زستا مخلوق ته خوراک زما قرض دا چې زموږ استاد مخ ته کوم خوراک راشي کنه دا زموږ قوت بازو نه دی دا دی الله عطا دی مختلف خوراکونه مختلفو ټیمونو کې زموږ استاد ته مخ ته حاضر شي دې باندې شکر کول پکار دي څومره شکر وکړو چې کم دی ځکه چې دا په زموږ استاد واس کې نه دی الله پاک یې راکړي نو دیو جن هغه باندې شکر کول هغه د خپل نبی په طریقې باندې استعمالول خورل دا زموږ استاد تعلیم د اسلام دی او دې کې زموږ استاد نه چات دی ما تاسو ته مخکې دا عرض کړو چې هر یو کار چې سنت نه خلاف کیږي الله ته خوښ نه دی او کوم کار چې سنت مطابق وشي هغه دنیا کار ویل نه عبادت جوړ شي زموږ استاد د ټول ژوندۍ د عبادت کې نه او کچا د سنت مطابق وي خوراک د سنت مطابق وکړه دا په عبادت شو دا وخت په عبادت کې دی سمراستیا د نبی په طریقې باندې یو کدا عبادت شو دا شان ته تر راتلل د نبی په طریقې کو دا عبادت دی وایي وایي چې تک چې تاسو نو خیر واست 24 غنټه عبادت کوي عبادت گزار وشي کنه الله دې موږ سنت مطابق کار کولو توفیق نصیب کړي ان شاء الله دا سنت مزید مخکې جمعې کې بیا مختوړو الله دې امر کولو توفیق راکړي دعا کوي زموږ په مشکلات باندې عافیت معاملات کې دنیا او آخرت مو فیصله کې چاته محتاج باقي عزت مند کې حضرت رسول الله په امر کې ربنا تقبل منا انك